د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره داسې قربانۍ ورکړي دي چې تر اوسه پورې څوک هېرولی نشي. سرونه یې ورکړي دي، زامن یې قرباني کړي دي. لکه هغه یوې ښځې متعلق راځي چې په لار را روانه وه، احد کې خبره شوې وه چې احد کې پیغمبر علیه صلات وسلام العیاذ بالله شهید کړی شي. نو په لار را روانه وه، یو سوارلی نه پوښتنه کوي چې رسول الله څه حال دی؟ هغه ورته وایي چې رسول الله نه خو نه یم خبر، خو ستا ورور مشر ورور دی شهید شوی دی. هغې ورته وایي چې مشر ورور دی خدای په خیر کړي، خو د رسول الله حال وایه. مخکې روانه ده، بلې سوارلی نه پوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې رسول الله نه خو نه یم خبر، خو ستا زوی شهید شوی. بیا مخکې روانه ده، د رسول الله پوښتنه کوي، دا دوه مړونه خبره شوه، نه وایي، هېڅ غم یې نه کوي. بیا دریم ورته وایي چې رسول الله نه یم خبر، خو ستا خاوند یا پلانی مړ دی. څلورم بل ورته وایي چې نور نه یم خبر، خو ستا پلانی مړ دی. څلور کسان د اطرافو ګیر چاپېر مړ دي، خو بیا منډې وهي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي. دا نه وایي چې عاج شو، تالا شومه، کونډه شومه، بوره شومه، دا خبرې نه کوي. نو چې کومو صحابهو دومره لویې قربانیانې د رسول الله د دین دپاره کولې، د پیغمبر علیه صلات وسلام دا احادیث یې نشو لیکې؟ دا دومره ګران کار و. او دا یو سازش وشه، او داسې سازش وشه چې عقل به دې حیران شي. 1400 کاله خو شول چې مسلمانان په یو دسترخوان کې نه ناستل، او 14,000 کاله که نور ته کېناستې په یو دسترخوان، نو چې مړ به هم په قبر مې بیا میتیازې وکړه. اوس محمد ابن سلمان دی که د سعودي چې کوم ولی عهد دی، دته دی الله ژوند ورکړي، ټیک دی کارونه به یې بعضې غلط دي، بعضې به یې خراب دي. دا چې څنګه ولی عهد شه، د ټولو نه اول انټرویو ورکه چې دا کم شی په حدیثو په نامې باندې راغلی دی، دا قرآن سره تلل غواړي او دې کې چانټي کول غواړي. پرون بله ورځ مې په نټ باندې پوسټ ولیده، الله دې وکړي چې دغسې یو سرکاري د سعودي پوسټ راغلی دی او عربی کې سړی خبرې کوي چې په دې باندې 2 کاله او که 3 کاله هغوی کار وکړو، ټول روایات یې منګړت ثابت کړل، قرار یې کړل، صرف 105 احادیث یې وایستل چې دا د پیغمبر صحیح حدیث دی. څومره؟ 115 دانې. دې احادیثو سره یې داسې کار وکړو چې د دې قرآن جنازه یې پرې وایسته. قرآن کې هیڅ شی نشته. پلانکې صورت وایه دا کار به دې پرې وشي. خل ملحدان شول، اولوجي منیر شاکر ملحد دی، هلکه پرېږده ما، زه خو بس ملحد صحیح العیاذ بالله. دا کومه دنیا چې په رښتیا ملحده شوه، دا په څه شي ملحده شوه؟ دا ستا په دروغو روایاتو ملحده شوه. قرآن نه څوک بدزن نه دی، قرآن خو چا ویلی نه دی. په قرآن خو تا دبیزې پردې اچولي دي، د قرآن دې ټکي پټ کړي دي، د قرآن دې مفهوم پټ کړی دی. قرآن ته د هغه معنا اغوستې ده کومه معنا چې ایرانیان مجوسیان یې خوښوي، هغو لیکلې ده، ریکمنډیشن یې ورکړی دی چې د دې ټکي دا معنا ده. قرآن خو خپله معنا نه لري، یتیم عاجز کتاب دی. نو خلکو اوریدلی وو چې پلانکې صورت وایه رزق به دې پراخه شي، نو هغه 50 کاله یا 13 کاله هغه صورت ویلی دی او د لوږې مري ایسته ملحد شوی دی. دا خو دین دروغ دی، ځکه چې هغه روایت دین ګڼلی دی. ملا صاحب تا ورته روایات او روایاتو کې چې کومې خبرې دي دا رښتیا، پلانکې شي دومره ثواب دی، دا پلانکې شی چې وایي جهنم نه به دومره کیلومیټره لرې شي، دا ټولې منګړت خبرې. دا څه دعوې سره وایم، او اسلامي ملک کې ناست یم، نوم یې د مسلمانانو دی، او زما د آواز دنیا ته رسي. هیڅ ډکې چوپې پټه خبره نه کوم چې دا کم روایاتو کې، دا کم دینی کتابونو کې، دا کم د ملایانو په تعلیماتو کې دا خبرې راغلي دي چې فلانی شی وایه او دا چې ووایي د قبر عذاب به درته معاف شي، دا سوچه دروغ دی. فلانی شی چې ووایي دومره نیکۍ به درته ولیکلی شي، دا سوچه دروغ دی. فلانی کار چې وکړي دومره کیلومیټره به جهنم نه لرې وي چې لوګی به یې نه درس، دا سوچه دروغ دی. فلانکی شی چې ووایي بیا به چې کوم دی جج فیصله ستا پر رابطه کوي، دا سوچه دروغ دي. نو مسلمانانو 13 کاله 40 کاله ملا صاحب ستا په دغو دروغو باندې عقیدت تیر کړی دی. هغه جومات کې 50 کاله دا وظیفې کړي دي او بیا ورته پته لګېدلې ده چې دا دروغ دي. نو هغه عاجز ته خو دا پته نشته چې دا د ملا دروغ دي، هغه زړه کې ویلي دي چې قال عیاذ بالله د رسول الله دروغ راته ویلي دي. دا هغه خیال دا دی چې دا خو محمد رسول الله ویلي دي، لهذا هغه من سره دوکه کړې ده، ایسته سړی ملحد شوی دی، حالانکه محمد رسول الله د دروغو خبرې نه دي کړي. دا الله کتاب کم ځای کې چاته ویلي دي چې داسې به چې ته داسې وکړې او بیا به وطن داسې ټیپر شي. الله تعالی خو په قرآن کې ټولې فطري خبرې ذکر کړي دي. الله ویلي دي چې باران ته ولاړ وي او لمدېږي به، اور له چې لاس ورمنډې سوځې به. الله ویلي دي چې اوبو ته ور ډوب شي او لامبو دله نه درځي نو مرې به. الله خو ټولې هغه خبرې کړي دي چې هغه موږ د ټک په ټکه ګورو چې هغه ټولې حقیقت دي. داسې خبره راته پکې وښایه چې هغه العیاذ بالله الله تعالی کړي او سبز یو باغ خودلی یو حقیقت نه لري.
که صرف جنت الله خدلې وي موږ العیاذ بالله شک په کړه وي چې راوي به یو کنه وي. الله تعالی د دنیا او د آخرت دواړو فائدې ذکر کړې دي. دنیا ولا فائدې موږ ورځ په ورځ ګورو چې کوم عمل رښتیا د قران عمل دی هغه چې ته څنګه وکړې فورا نتیجه ورکړي. د قران یو عمل ما ته داسې نشي ښودلی چې هغه فورا نتیجه ورنکړي. او دا مانځنه چې ته وایي مونځ خو قران کې شته نه. مولانا صاحب ته په دې خبره ډېر زور ورکړي. کله به وایي چې د دې به اول پوښتنه کېږي او د دې به سخته پوښتنه کېږي، نکیر به وي منکر به وي. دا به ستاسو څوک وي نکیر او منکر موږ په دین کې نه پېژنو. دا د دروغو روایات ته چې دا کم عملونه مسلمانانو ته تاخ کسته کړي دي او د مسلمانانو دي ډېر موږ دا نه وایو چې مونځ نشته څوک دې نه کوي، چې دا پراپیګنډه جوړه څوک نه کوي. الله دې خولې د دوی ماتې کړي، اسم تباه او برباد دي، ذلیل او خوار دي. د امریکې دوی غلامان، د غلامانو دوی غلامان، د جماعت د مشر دوی غلامان، ټک نشي کوي. خو دا موږ ضرور وایو چې مونځ په قرآن کې نشته. اشارات ځان له خبره ده چې رجی تاسو نظام اطاعت الهی ومنه، یعنی د الله چې څومره حکمونه دي هغه ومنه. دا قرآن ویلی دي. نو کدا په خوانو کتابونو کې زمونږ یقین دی چې راغلی وي، زمونږ یقین دی چې راغلی وي په خوانو کتابونو کې قرآن اشاره کړې ده چې د الله احکام منه. خو قرآن کې مونځ نشي ثابتوي. ګپ مه لګوه چې دا ته کوم ځایونه ثابتول کوي. دا خیر دی لږ هغه خلک هم پړاو کا، کم خلک چې ته نه منې ستا مجوس آتش پرست چې نه دي لږ هغه پړاو کا چې هغوی د دې ټکو حقیقت څه بیان کړی. اقم الصلاة لدلوک الشمس او پلانه مفتی مراد ده. نو زه به دا وایم چې ایاک نعبد و ایاک نستعین جدي نه پراټې مراد دي. نو تیرا سره معنی چې ټوکې خو نه دي. دا د الله تعالی کتاب دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې د الله په کتاب کې څومره خبرې دي د هغې په دې دنیا کې نقد جزا ملاوي. هغه عمل چې ته وکړې تا ته د ټکه پته لګي چې ما عمل قبول شي. الله تعالی یوه خبره هم داسې نه ده کړې چې بیا به داسې وشي بس ناستو سه کېږي به نه. دا په روایاتو کې داسې منګړت خبرې راغلي. قرآن چې کومې خبرې کړي دي د هغې داسې نقد سزا او جزا ده لکه ویلي دي چې اوبه وڅکې تنده به دې ماته شي. څنګه چې وڅکې د ټکه به دې تنده ماته. دا نشته چې اوبه اوس وڅکمه تنده به مې قیامت کې ماته شي. قرآن داسې خبرې نه دي کړي.